د سپلو سره جنازه کیږي او کنه کیږي دا یو لویه مسله ته خلکو جوړه کړې ده. یاد ساته جنازګه دوه قسم دي. یو داسې جنازګاه دي چې پای کې ماربل لګېدلی او خلک سپلی وباسي نو ښه خبره دا ده چې سړی سپلی وباسي. دویمه دا ده چې داسې ځای وي چې هلته خلک سپلی بوټان نه وباسي عام جنازګاه نو دا یاد وساتئ په هغې کې کچا سپلی پاکي پاکو مطلب دا دی چې ظاهري ګندګي پې نه وي ډک بول پې نه وي یا لور څه تاسې ګندګي پې نه وي نو د سپلو سره بالکل جنازه کیږي. سپلی که ته وباسې او که نه وباسې ستا جنازه کیږي. دویمه دا بعضې خلک د قرآن یو آیات پیش کوي فخلعن علیک نو دا یاد وساتئ دا آیات د کوی تور سره د موسی علیه السلام سره دی. هلته الله پاک ورته فرمایي د پاک مقدس ځای ته چې راخېږي سپلی وباسه نو د هغې او د دې جنازګاه د یو بل سره څه تعلق دی. لکه دې آسان مثال زه تاسو ته ووایم اوس په قرآن کې الله فرمایي واقیموا الصلاة مونځ قایم کوي نو اوس خدا جواب خو ته نشي کولی چې هلکه دې آیات نه ثابته شوه چې حج ته لاړ شئ نو دې کې د حج ذکر خو نشته. نو دا یاد وساتو مونږ به هغه څه منو چې کوم مونږ ته په څلورو اصولو سره راغلی قرآن حدیث اجماع د صحابو قیاس د امامانو دا د شریعت څلور اصول دي. آپ کا مسائل اور ان کا حل هغې باقاعده په دلایلو سره دا ثابته کړې ده. تاسو ته بدلته دا تصویر ښکاریم نو دا یاد ساتئ چې چا سپلی صفایي چې هر ځای کې جنازه کول په سپلو او په بوټانو کې بالکل جایز ده.